ينفع الناس وی واورا عبادت گزاری یاد نکو اگا کسی یاد کوئی جنت کی بما سر نزدی دے گو دی پشان باندې وی لک شان فاصله پکې پرې غوستلا وی یتیم چې سو خیال ساتي اگا بما سر په جنت کی د قیامت ورځ باندې دا شان حدیث تاسو بار بار بیان شوی نو د دې وجې نه ځمندو د دې یتیمانو ډیر زیات خیال ساتل پکار یو طرف ته جهاد دی او یو حدیث کې راځي وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر واذا دهغ منجزاري پشان باندې دی چې نیت پتر یو تر مرګ پورې دا نیت تړلې وي او دا مسکی د دې یتیم پالو کې انسان درجه هغه شان دا وي بلکې د دې درجه هغه شان دا چې انسان روزه ونیسي او ټول عمر له روزه شي او دا روزه د په مرګ باندې تمام شي مینس کې پکې دا خوراک سکا کو نه کی وي تکرنګ یتیم درجه یتیم خیال ساتل کې انسان درجه داغه پشان باندې یو طرف ته د یتیم عزت مندو فضیلت بیانی او بل طرف ته داغي نه زیات د یتیم د خیال کوونکی فضیلت داغي نه زیات بیانی حالانکه عزت مندو یتیم باندې سخت اړه راځي او یتیم باندې تکلیف زیات دی خو فضیلتونه د هغه انسان بیان شوی چې د یتیم خیال ساتي تاسو سورہ حدیث کې وګورئ کافر الیتیم السعی علی الارمله یتیم نه یادې بلکې د یتیم عزت مندو هغه انسان چې خیال ساتي د هغه باره کې احادیث کې دي نو د دې وجې نه عزت مندو خیال ساتل پکار دي یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي انا اول من يفتح له باب الجنه واذا سطول تفتنا د جنت دروازه با ټول نه اول زما د پاره تلوي بالحديث كيف راجي إن الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها وإنها لمحرمة على الأمم حتى تدخلها أمتي ويبطول پیغمبران جنت حرام دي سوپور جزن امتلے او بطول امتون بان حرام دي تر سوپور جزما امتون نيتلے ويزجي أنا أول من يحرك باب الجنة تطولنا أول بزد جنت دروازة تقوما زمان السوا بچاتا نکولا بيگي ويو ناشنا حديث عزت مندو ابو یعلا روایت کرے دے اگوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې کله د جنت دروازې ته ور مخکې شمه یو پیغمبر به مخې ته نشي راتلی الا انه تاتي امراه تبادرني ويو خزه به دغه ټیم کې زما مخې ته راشي سوچ کړئ د نبی علیہ السلام د صوف مخکې کېدی نشي صوف فال مخې ته راتلی نشي ويو خزه به وي چې هغه زما مخې ته راشي فاقول لها مالکی وزو ٹیم تو سوکی من انتی سوکی او دا سکی ویغوٹی انا امرأة قعدت على ایتام لی ویزا عام خزنی مالک اللہ رب العزت چی تمہر درجہ راکلا چی دا جنت مخی تا پیغمبر مخی تا زرالما نوزر اغا خزی چی ما تا اللہ ما شمان یتیمانان پیدا پاتی کریو او ما دا اغوی کفالتو کو ما دا اغوی خیالو ساتو او دا دیر پارا دویم وادو منقلو تو دا دی وجن اللہ رب العزت مالا گندا درجہ راکلا چی تا پیغمبر سر دا جنت و دروازہ با دیم ملاوی دیشی دا دینا غٹ خبر نشتا دا دی وجن عزت مندو منگلا پکار دا دی یتیمانانو خیالو ساتو يوزل النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزل يوسري النبي عليه الصلاة والسلام شكايته قسوة قلبي وجيز ما زرد يرسخت دزول السختين وقناع وارد ذلك دا بدبختي سلور علامات يودا جمود العين چې انسان سترګې وچشي دویم قسوة القلب چې انسان زړه سخت شي دریم دی حرص الدنيا د دنیا حرص د انسان زیات شي او طول الامل د انسان امیدونه زیات شي دا سلور علامات د بدبختي دي چا چې دا ویل دا د بدبختي په لار روان دي الله دې زموږ او تاسو د ټول حفاظت وکړي ایوب رسول راله وی چې زما سترګې سخت دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوي ان اردت تلین قلبك ويتغواري جزر دي نرم شي ويل اوجي ولي نغوارم جديد اب علاج دبار راغله نبي رسولي فاطعم المسكين وامسح راس اليتيم وكاونا كوا الله بنزل نرم کی يودا چې مسكين باندې خوراک کوا او دې د یتیمانو په سرونو باندې لاس راکاږه نو لاس راکولو مطلب هم دی چې د دوی خیال ساته ان شاء الله ټول په یتیمانو خیال ساتو کنه ان شاء الله الله رب العزت دې
زمن دا سعی او د حضرت مفتی سے کریم اختر سے الله نے ورزت ولدوم کریم ور کړی دی زوی مولا کریم ور کړی دی د پردو بچو دومره خیال ساتل او به د یتیمانو دومره خیال ساتل دا د دې ګورډي خبره ده هر سړی نشي کولای یو ځل به سړی پیسې ورکړي یو ځل به له سره اخلاص راکاږي یو ځل به سره سکول ته لاړ شي یو ځل به سره ډاکټر ته لاړ شي چې روزانه د سکول خیال ساتل دا غي د سبق خیال ساتل دا غي د بسترې خیال ساتل او تاسو د دې په مخونو باندې کته شي الحمدلله چې ګوره صورت تر او تازه دي دا اج انسان تر او تازه کیږي نه دا په خدمت باندې کیږي دا په خوراک باندې کیږي دا عزتونو په شفقت باندې کیږي نو الحمدلله د دې په چهرو کې ګوره د یو معشوق په چهره باندې نو امیدي نشته دا چې ښکاري چې دا یتیمانان زمونږ د بچو نه زیات خوشاله دي ولی الله ولی کریم اختر سے پنوم باندې یو پلار ورکړی دی یو شفیق دل انسان ورکړی دی چې یو طرف عزتمندو د علم نه ډک دی بل طرف د تعلیم نه ډک دی بل طرف الحمدلله د صحافت د لیکلو په میدان کې یو لوی شهسوار دی او دا شان د تبلیغ په میدان کې او هر میدان کې الحمدلله د علماو لپاره یو لوی رهنما نو دا ټول الله دلته کمالات ورکړي دي الله دې د په عمر کې مال حال کې برکت واچي الله دې دا په خپل بچو باندې خوشاله کړي او کوم کسان چې د یتیمانو خیال ساتي الله رب دې هغه په خپل بچو باندې خوشاله کړي به د یتیمانو د ټول نوې کفالت کوي دا د اسلام یو امتیاز دی یو کتاب لیکل شوی غلامان مصطفی غلامان مصطفی دا په دې باندې لیکل شوی هغه لوی عالمان چې هغه غلامان تیر شوی دي خو دې اسلامي خلکو هغوی لوی شیخان لوی قاریان لوی شیخ الحدیث دي جوړ کړي دي و غلامان خو دوی دي جوړ کړي دي امامان دقنن دې ثابت کړه دا وګوره دا یتیم معشوم دی خلکو بوله دي کې ورکولې خو نن ان شاء الله دا په جمعات کې د خلکو سردار دا په منبر باندې د خلکو سردار او دا په هر مقام باندې سردار دی د په سر باندې د عزت تاج پروت دی د عزت پټکې پروت دی نن دا زمونږ په درجه کې زیات دی د الله کتاب په خپل سینه کې ذکر دا یتیم نه دی دا نن امیر جوړ شوی دی د دنیا امیر انسان هغه دی چې الله خپل کلام راواغستو او د په سینه کې کېغوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی کم مولا یا کم قاری یا کم مسلمان چې په قرآن باندې ځان غنی وګړي وي دا زما د امت نه دی یعنی سبا د دنیا غنی انسان په دنیا کې نشتا ولنا زمن کتاب بولی اعلی نبی زمن قرآن بولی اعلی نبی یہودی تپوس گئی عیسائی تپوس گئی قاری صاحب مفتی صاحب او ابی صاحب تاسو ولی قرآن لدومر فضیلت ورکوئی زمن کتاب ہم آسمانی ستا کتاب ہم آسمانی زمن کتاب ہم رحمانی ستا کتاب ہم رحمانی نو سا فرق دے مورتیل واورا سادہ خبر واورا سادہ فرقون واورا ستا او زمان پدین کے سا فرق دے بے شک ستا دینم دا اللہ دا طرف نو زمان دینم دا اللہ دا طرف نو وہ اللہ عرص کی درجی جوڑی کری دی ابن قیم رحمت اللہ علیہ وی یاقوتت حجر لیس کالحجری محمد بشر لیس کالبشری وہ دا یاقوتم کانے دے وہ دا باجرین کانے دے وہ گانی کانی برابر ندی تغنی نبی علیہ السلام بشر دے من اوتاسو بشر کی خدا برابر ندی اللہ آسمانوں برابر ندی جوڑ کری اللہ زمکی یو شان ندی جوڑ کری اللہ رب العزت صحابوں کے اعلیٰ ادنا جوڑ کری دی اللہ پیغمبرانوں کے اولو العظم غیر اولو العظم جوڑ کری دی اللہ رب العزت درجی جوڑ کری دی نمار تیل واورا ستا دین او زمان دین کے سفر دے سادہ خبری در تکوما ستا دین پا کتاب کے لکلے شوے دے راشا زمان دین او زمان قرآن دا پا سینہ کے لکلے شوے دے ستا دین او ستا مذہب پا کاغذ لکلے شوے دے راشا زمان دین او زمان اسلام زمان دا دل او دا دماغ پا تختو لکلے شوے دے ستا دین پا طورا سعی لکلے شوے دے راشا زمان دین او زمان قرآن زمان دا دی قاریان او دا یتیمانان او پزرون کی پسرو وینو باندے لکلے شوے دے چرتا تور سیری او چرتا سری وینی دا برابر نشی کے دے بہترین کتاب اللہ را کرے دے نندی یتیمانان لمن ورکو خلقی مولا انصاف نکی راشد مولا انصاف دا گفت او دا میدان قائدت خیمہ دا مخامق قاریان ناستی دا مخامق یتیمانان ناستی بچے تاسو کی دشی سوکی چی دا پلار حافظ او عالم صرف اغلا سوچت کرتا چا پلار حافظ یا عالم یا اغلا سوچت کرتا اور تا گوری خدی ماشومان یو کس بکی لا سوچت کرتا
نا خلق وی عالم صاحب ځان د پاره یتیم خانه جوړي، عالم صاحب ځان د پاره مدرسه جوړي، ځان د پاره جمعه جوړ کو. کوم دې د مولا خو یو بچی نشته، یو بچی په کې د مولا نشته، ټول ستاسو بچی دي. مولا سره هغه یو څه قیمتي بلکې ټول کائنات نو قیمتي هغه قرآن او هغه نن په دې یتیمانو باندې قربان کړو چې زه بچیا څوک به تعالی تعلیم درکوي کنه ما سره د الله د کتاب نه قیمتي شی نشته دا واله تانه زار او تانه قربان. خلق مولا سره مولا سره هغه یو قیمتي شی دی، نور مولا سره دي سره خلق وی غریب تبا دی، مولا تبا دی. ويو سبحان الله باندې ټول عمر تیر دي. الکه ولې جمعه ته نه ځي؟ وی المانه مقتدی ډیر خوشاله دي. البته تاسو پته ده وی چې بیان کوم ماته چې جزاک الله ماشاءالله. وی تاسو ساده بیان وکړه ماشاءالله غلطه نه و د مولانا چې د لینګو پورې کولی لاړې شي او چې وی بیا ټول کوي ماشاءالله. یعنی مطلب یې دی چې مولوی صاحب ډېر الواګانې دیوالې دي خلک تانه پکې لګي کولی لاړې د مولا په تکلیف پوښتنه. بهرحال چې زموږ زور دې مزه یو کس ته زما او سل پیری او سبحان الله وین جمعه ته یو ګیټی راځي وای نه راځي نو مې ته وایو سبحان الله لاړې ته کښې مولان سادهګان دي او داخلي خزا او مولا چې د ساده دي داخلي یې به د لکار کوي مولا دې دوزخ ته راځي او قدر د دنیا دوزخ کوي هغه خو مولان نو یو قدم مخکې هغه هم دې کې په دوزخ کې راکړي. نو بهرحال عزتمندو الله رب العزت دا قاریان راکړي دي د دې په ژبه باندې قرآن دی. ګوره قرآن کوم کتاب دی راشه قرآن نه تپوس کوه، قرآن ستاسو نوم دی، قرآن جواب درکوي. بل هو قرآن مجید د عزت نه ډک کتاب ما قرآن نه تپوس کوه مخکې چرته وي قرآن جواب درکوي فی لوح محفوظ په لوح محفوظ کې ما قرآن نه تپوس کوه چا د طرف نه راغلی قرآن جواب درکوي. تنزیل من رب العالمین د رب العالمین د طرف نه راغلی ما قرآن نه تپوس کوه چا دنیا ته راوړی قرآن جواب نزل به الروح الامین جبریل الامین فرشتي راوړی ما قرآن نه تپوس کوه چا باندې نازل شوی قرآن جواب درکوي. نزل علی محمد وهو الحق من ربهم سید الاولین سید الاخرین محمد رسول الله باندې نازل شوی ما قرآن نه تپوس کوه کومه میاشت کې نازل شوی قرآن جواب درکوي. ان شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن د رمضان مبارکه میاشت کې راغلی ما قرآن نه تپوس کوه کومه شپه کې راغلی قرآن جواب درکوي. انا انزلناه في ليله القدر ليله القدر شپه کې راغلی ما قرآن نه تپوس کوه څه دپاره راغلی قرآن نه تپوس کوه کوم ښار کې نازل شوی قرآن جواب ورکوي. وهذا البلد الامین په دغه امین ښار مکه مکرمه کې نازل شوی ما قرآن نه تپوس کوه څه دپاره نازل شوی قرآن جواب ورکوي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین د مسلمانانو دپاره رحمت او شفا رالیږلی شوی ما. یو ځل زور وایي سبحان الله بہرحال دس کتاب را اللہ را کرے بہترین دیو جنا بر صغیر پاک و ہند یو جملہ در نام عالم عطا اللہ شاہ بخاری سے بھی یو جملہ در تمام اگر یو زن جوش کرالے بیان کولو ویل سنو اے جبریل وہ دن اور تھا کہ قرآن لوح محفوظ میں رکھا ہوا تھا. اے جبریل آج آ کے دیکھ میرا سینہ لوح محفوظ بن چکا ہے. وی کوم سره دو پیری خاندي یو ځل خلکو سره خاندي ویم چې به وروسته پوه شي بیا ځان له خاندي هغه مطلب به سبحان الله وعلی سبحان الله. اے جبریل وی هغه ورځې لاړې چې قرآن په لوح محفوظ کې پروت و نن راشه زموږ د قاریانو د عالمانو د سینو نه الله لوح محفوظ جوړ کړی دی. اللہ قرآن لوح محفوظ کے ساتھلے ہو جنت کی روح ساتھلے ولی جنت نا آلہ سے لوح محفوظ دے زکا جنت دا مخلوق دا پارا دے لوح محفوظ دا خالق دا کلام دا پارا دے جنت موتا مولی گازر ٹیپر دا پارا دے صبح کرے انشاءاللہ اور لوح محفوظ دا اللہ دا کلام دا پارا دے لوح محفوظ آلہ سے دے مازوزلہ کے تصور کو ماری اللہ دنیا تا دا کتاب را لے گی دا بچہ تصادے نمازلہ کی آواز خوشو تو ماوی اللہ دا بیت اللہ کے ساتھی ویلنا ماری اللہ مسجد نبوی کی بے ساتھی اللہ یوم اس پر دوست دربادی دے ویلنا روزت من ریاض الجنہ جنت کو کب رتدا ویلنا ماری اللہ درم آلاز بیت المقدس دے پیغمبرانو کلے نگر دے ساتھی ویلنا ماری اللہ حیران شما داخل کتاب بچر چا ساتھی ویل واورا آواز سماز لکی ہوشو در تخیلاتو بدنیا کی ڈوبوما وی واورا زمان بندہ دا کتاب بیت اللہ کے نساتم بیت المقدس کے نساتم مسجد نبوی کے نساتم زبر داخل کتاب دا عالمانو دا قاریانو پسینوں کے ساتھ
ما ورته ویلې کله مولانا چې کله خولي لاړې شي بیا بهرحال دا ګپ شپ کې چلېږي مولیانو سره فرق کوي